ډیرو محترم او قدرمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. وظیفه صرف د ماښام د مونفس د محترم مسلمانانو 140 پیرې ستاسو په جیب کې به انشاءالله چرته هم پیسې نه ختمیږي، او چې کله هم ختمیږي نو د الله جل شانه د سیړه به د داسې ځای نه تاسو ته انشاءالله پیسې میلاویږي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه وي. ستاسو رزق کې به الله جل شانه بې فنا اضافه وکړي. الله جل شانه به تاسو له د خپلو غیبانه او خزانو نه رزق او اسباب پیدا کوي. که هغه اسباب د کاروبار دپاره وي، که هغه اسباب د حلالو روپو دپاره وي محترمو، او که دغه اسباب د ډیر مال او دولت او د راحت او د خوشحالو ذریعه به ستاسو دپاره وګرځولی شي. صرف او صرف محترمو 41 مرتبه د الله جل شانه نومونه دي، او دې نومونو کې اسم اعظم هم دی محترمو. دا ډیر زیات طاقت لري، ډیر زیات قدرت لري، ځکه دا نومونه د رب العالمین دي، دا نومونه د خالق کائنات دي محترمو، دا نومونه د هغه ذات دی محترمو چې ما تاسو له وجود را کړی او د نشته کړي محترمو. دا د هغې رب نومونه دي محترمو چې د عرش مولا مالک دی محترمو. دا د هغې رب نومونه دي چې د ځمکې او اسمانونو مالک دی. دا د هغې رب نومونه دي محترم مسلمانانو چې الله جل شانه په قدرت کې دا تمام کائنات دي. یو ذره برابر د الله جل شانه د قدرت نه خوځېدی شي، نه لقیدی شي محترمو، او نه پې د الله جل شانه د قدرت نه یو څیز محترمو هغه د خپل ځای نه خوځېدی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یې، الحمدلله په صحت به یې. الله تعالی مو دغه شان صحتمند لره. الله تعالی د تاسو د ټول د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه حاجتونه دی الله تعالی ستاسو پوره کړي، او الله تعالی د ټولو مسافرو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. او ټول مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو ته، خپلو ماتحتو ته، خپل اهل و عیال ته په ډیر ښکلي انداز او په ډکو منګلو راوستلی کړي محترمو. موږ تاسو ته ډیرو دعاګانې کوو د الله تعالی د رضا دپاره. دا دعاګانې د ژبې نه دي محترمو، دا دعاګانې د زړه د درد دي محترمو. الله تعالی به ضرور قبلوي. الله تعالی د ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. ډیرو محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه ډیره بهترینه وظیفه ده، او د ماښام په وخت کې چې دا کلمې څوک ووایي، یعنی دا د الله تعالی نومونه ووایي صرف 140 پیرې، نو الله جل شانه به هغه له پیسې ورکړي، او داسې پیسې به ورله ورکړي چې دی به پرې کړېږي نه، دی به پرې رنځېږي نه. اگر کو دی خپل په لاس او خپو باندې محنت کوي، لیکن دغه محنت کې به برکت وي محترمو. دغې سعودي عرب کې چې دی څونه مسافر دی، نور ملکونو کې دی، د هغوی دپاره دا وظیفه کوئ. او زما درخواست هم دغې خلکو ته دی چې دا وظیفه خامخا د ماښام د مونځ نفس کوئ. محترمو پیسې ډېرې ښه دي، حلال مال ډېر ښه دی چې په غریبانانو باندې ولګي، په خپلو خویندو وروڼو باندې ولګي، په یتیمانانو کونډو باندې ولګي، په طلبا او علماو باندې ولګي، په مدارسو باندې ولګي. دغه غټه سرمایه ده محترمو. دغه زما ستاسو دپاره د آخرت غټه ذریعه به انشاءالله ګرځي. دنیا په هر حال کې فاتو کیدونکې ده محترمو. که چا سره ډېره دنیا مراعات او زراعات دي، د الله په نوم یې نه ورکوي، دنه هم پاتې ده. لیکن یو انسان غریب دی، پردی کوټه کې اوسېږي، لیکن د الله تعالی د فارسه ناسه صدقه کوي، په غریبانانو جوماتونو کې طالبانو له ورکوي. الله تعالی محترمو دله ډېر زیاتې خوشحالۍ ورکړي، او دله د داسې رزق ورکړي لکه څنګه چې مارغانو له ورکوي. الحمدلله محترمو، مال ډېر ښه دی، الله تعالی ټولو مسلمانانو له ورکړي. او په دغه نیت باندې دا وظیفه انشاءالله د ماښام د مونځ نفس 140 پیرې کوئ چې الله ته کم ماته مال راکړي، الله زه به انشاءالله غریبانانو حصه پکې کوم، د یتیمانانو حصه پکې کومه. دغه رنګې د الله تعالی په دین باندې به لګوم، د الله تعالی د دین خدمت دپاره به انشاءالله دغه پیسو نه خامخا لګوم. دا نیت په سره تاسو خامخا کوئ، نو انشاءالله تاسو به په لږو ورځو کې وینئ، درې څلور ورځو کې به الله جل شانه تاسو ته هغه رزق درکړي محترمو، کم چې ډېر طیب وي او ډېر پاک رزق وي محترمو.
ګوره دا مارغان کاروبار نه کوي، دا قارغان دا مرغۍ چرین فرین کاروبار نه کوي، لیکن بیا هم الله تعالی دوی ته بهترین رزق ورکوي او د خلکو په زړونو کې اچوي، خلک ورته روټۍ اچوي، خلک ورته دانې اچوي، اوبه ورته ږدي. دا د الله تعالی په حکم او ارادې سره کیږي. نو انشاءالله دا وظیفه هم داسې د محترمو. تاسو به داسې کار وکړئ چې هر کله د ماښام لمونځ وکئ نو په خپل ځای باندې به کښېنئ، قبلې ته به ستاسو مخ وي او محترمو 41 پېرې به دا د الله جل شانه نومونه ووایئ او که دې نه مخکې درود ابراهیمي وویل ډېره بهتره وي، او که نه وایئ نو هېڅ خبره نشته دی، بس صرف دا نومونه 41 پېرې ووایئ. نومونه به تاسو ته انشاءالله په سکرین هم ښکارېږي. یا حفیظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا الله، یا الله، یا حفیظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا مجیبو، یا الله، یا الله. محترمو ډېر زیات آسان دي چې تاسو دا کله ووایئ انشاءالله ستاسو په رزق کې به اضافه الله جل شانه وکړي او د غیب نه به الله تعالی ستاسو د روزۍ اسباب وکړي. دغه روزي به الله تعالی تاسو له داسې درکوي لکه څنګه چې چرین پرین له ورکوي. تاسو به پرې نه کړئږئ. نو د خپلو مسافرو دپاره یې مو کوئ، د خپلو ماتحتو دپاره د چا مخه بندوي، د چا کاروبار کمزوروي. محترمو دغه طریقې سره دا وظیفه انشاءالله تاسو د ماښام د مونځ نه پس شروع کئ. تاسو په خپلو غوړېدلو سترګو انشاءالله د دې وظیفې برکات وینئ، د دې وظیفې ثمرات به وینئ، د دې وظیفې فضایل به تاسو واورئ، وی به نه. محترمو ستاسو به یقین د الله تعالی په ذات باندې نور هم محکم شي. محترمو الله جل شانه د انسان هره دعا قبلوي، هره وظیفه قبلوي، لیکن زما او ستاسو د ګناهونو د نحوست د وجې نه زما او ستاسو د الله تعالی په ذات پوره یقین نه کولو په وجه باندې محترمو زمونږ په دې وظیفو کې تاخیر راځي، زمونږ په دې وظیفو کې محترمو هغه نقصان راځي. لہذا تاسو وظایف هم کوئ، ورسره ټول ګناهونه پرېږدوئ، ورسره د الله تعالی بندگی شروع کوئ، د الله تعالی عبادت شروع کوئ. انشاءالله چې دا لږه زندگی به هم په عافیت سره وځي او آخرت زندگی چې کومه نه ختمیدونکې ده هغه الله تعالی په امن کې او په خوشحالو کې تیر کړي. ځکه ما تاسو ته ډېر غټ سفر را په مخه دی محترمو. زما او ستاسو د دنیا ته عارضي طور زندگی عارضي طور تشکیل شوی دی، لکه تبلیغیان چې چلې له لاړ شي، سیروزي له لاړ شي، خپل وخت تیر کړي واپس خپل کلي وطن ته راځي. دغه رنګې دا وطن چې دی محترمو دا زمونږ هغه اصلي وطن نه دی، دا وطن دیسی دی. وطن اصلي محترمو زما او ستاسو آخرت دی، جنت دی انشاءالله. د الله جل شانه ملاقات دی، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات دی. محترمو جنت فردوس دی، جنت عدن دی، جنت مأوا دی، جنت الدار السلام دی. محترمو دغه رنګې الله جل شانه غټ غټ نعمتونه پیدا کړي زما او ستا دپاره. خو که د لږې زندګۍ کې خپل رب راضي کو، آخرت کې به الله تعالی ما او تاسو له ډېر ښکلي اندازې سره نعمتونه راکړي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره، احسن الجزا. دعاګانې کوئ، موږ هم درته کوو، ختمونه هم درته کوو د الله د رضا دپاره. الله تعالی دې قبول کړي په خپل دربار کې.